ویورز امریکن یو سایکالوجیست او پروفیسور دی جان ګوټمن نوم دی چې هغه ډیر زیات کتابونه لیکلي دي په دې موضوعاتو باندې چې کومه موضوع نن زه څېړل غواړم او ورسره زه چې کوم ریسرچ د هغه تاسو سره شریکول غواړم هغه په ډیرو کالونو رسې په واده کړو ښځو سړو باندې یو ریسرچ کوم چې یاره د سیپریشن وجوهات څه دي. نن سبا اکثر که مونږ ووینو په هر کور کې په هره محله کې مونږ ته داسې خلک میلاویږي چې هغه یو بل نه جدا شي، اکثر هغو رشتې ماتې کړي. نو جان ګوټمن وایي چې زما په دې ریسرچ کې ماته پته ولګېده چې دا رشتې چې کومې دي د کانټمپټ د وجې یا تحقیر د وجې ورو ختمې شي. کنټمپټ څه ته وایي؟ کنټمپټ دې ته وایي ویورس چې کله مونږ د یو بل عزت پرېږدو، مونږ د یو بل فیلینګس ته په کم نظر کتل شروع کو، نو دې ته وایي کنټمپټ. نو زما په نظر کې داسې ده چې د رشتو مثال چې کم دی دا د ونو دی، که دې ته په ټایم باندې اوبه نه میلاویږي نو آخر به دا ورو څه شي، دا به مړې شي، ختمې به شي. نو زه یم چې د رشتو چې کومې اوبه دي هغه څه شي دي، هغه که یو درې شیزونه دي چې هغه مونږ ورکو نو زما خیال دی چې زمونږ رشتې به بچ شي، زمونږ رشتې به د سیپریشن نه به مونږ بچ شو. که هغه زمونږ ملګري دي، که هغه زمونږ کورواله دي، زمونږ کومې هم رشتې دي، زه یم چې هغې ته که درې شیزونه میلاویږي. یو خبره خو دا ده چې ټایم ورکول ډیر زیات ضروری دي په رشتو کې. که ته د چا سره ډیره زیاته مینه کې خو ته هغې له ټایم نه ورکې نو لازمه ده چې دا رشته به یو ورځ ختم شي. بل خبره ده چې کوم نه خبرې کول. اکثر مونږ داسې کوو چې مونږ یو جګړه وکړو یا مونږ د چا سره خفه شو نو هغې سره خبرې پرېږدو. چې کله هم ته د چا سره خبرې پرېږدې نو داسې شي چې بس ستا رشته په ختمېدو باندې شروع شي او دا رشته بیا مخکې نه ځي. او دریم شی چې کم دی هغه ټولو نه ضروري چې کم دی عزت ورکول، یو بل ته احترام ساتل. که ته چېرته ډیر هو احترام ساتل صرف نه دي، احترام ظاهرول هم دي. کله کله مونږ داسې سوچ کوو، مونږ یو بل ته وایو چې یاره زه خو ډیر ستا دپاره احترام لرم، ډیر څه خو هغې په شا مونږ هغه ظاهرونه زموږ په راویې کې هغه شی نه. لکه انسان داسې شی دی چې دې ته د عیب علم نه وي، د بل زړه هغه نشي جج کولی، د بل دماغ هغه نشي جج کولی چې هغه په دماغو کې زما دپاره څه سوچ دی. نو هغه څه کړي، نو هغه بیا داسې سوچ کړي چې یاره دا زما دپاره احترام نه لري. نو موږ دپاره پکار وي چې موږ څه وکړو، که صرف احترام په زړه کې ساتل یا په دماغو کې ساتل نه دي، بلکې هغه ظاهرول هم دي چې کومې زموږ رشتې هغې ته دا ظاهرول دي چې بالکل خپل اعمال سره په خپلو کړه وړه سره چې بالکل موږ ستا دپاره احترام لرو. نو زه یم چې که دا درې شیزونه احترام، وخت او خبرې دا شیزونه ورکړل شي یو رشتې ته نو زموږ رشتې به بچت شي او موږ به د سیپریشن نه بچ شو. ډېره مهرباني. تھینک یو.